واوی کې عین مصدر یا جمع و بعد کسره باشد و در فعل و واحد معلل بود یا در واحد ساکن و در جمع قبل الف افتد یا شود نه در ناقص چون قیمون و قیامون و دیمون و جیادون و ریاضون. دا قاعده ده مخکې علم الصیغه کې تیره شوې ده. واو چې هغه عین کلمه د مصدر وي یا عین کلمه د جمع وي او په دې مصدر کې او په جمع کې پس د کسرې نه واقع و در فعل و واحد معلل بود. په دې مصدر کې چې وي نو د په فعل کې پکې اعلال شوی او چې په جمع کې نو د هغې په مفرد کې پکې اعلال شوی یا در واحد ساکن یا چې په جمع کې دغه واو راشي په ځای د عین کلمې باندې او د په مفرد کې دغه واو ساکن وي و در جمع قبل الف افتد او په جمع کې د الف نه مخکې واقع یا شود نو دا به په یې باندې بدلیږي نه در ناقص په ناقصو کې به نه بدلیږي. چون قیمون مثال یې درته ذکر کوي لکه قیمون و قیامون دا دواړه د مصدر صیغې دي. قوامون او قوامون دی نو دې کې دا واو متحرک دی ما قبل مکسور دی. شرط ولدی ښودلی و چې د ده په فعل کې به اعلال شوی نو چې مونږ وکتل نو د قیمون او د قیامون فعل قامو قام قوامو په قوامه کې اعلال شوی و متحرک ما قبل مفتوح په الف بدل شوی. په خبره باندې پوه شوې. نو په دې جمع کې به په دې مصدر کې به اعلال کیږي نو قیمون او قیامون به ویلی کیږي. و دیمون دا اصل کې دی دیومون دیومون او د دې دا جمع ده او د دې مفرد دیومتون دی. څه دی؟ دیومتون. نو دې کې یو دا ده چې دا واو ساکن ما قبل مکسور دی په یې بدل شوی دیمتون ویلی کیږي نو د هغې جمع دیومون راځي. نو واو متحرک ما قبل مکسور په یې بدل شو نو څه شی شو؟ دیمون شو. او جیاد و ریاض دا دواړه مثالونه د هغې جمع دي چې د هغې په مفرد کې هغه اعلال شوی دی او د یو په مفرد کې چې کومه دی هغه واو ساکن دی لکه جیاد جواد دی نو د دې مفرد جیدونو او جیدون په اصل کې جیویدونو هغې کې قاعده جاری شوې وه چې واو یې په یو مقام کې راله واو یې په یو مقام کې راله اول ساکنو واو دی په یې بدل که نو ادغام دی وکړه نو جیدون ته نه جوړ شو. خبره پوه شوې. بیا دا دویم ټکی دا ریاضون دا د روزون جمع ده نو په روزون کې هغه واو ساکن دی په مفرد کې نو په ریاض کې روازون راغی واو متحرک ما قبل مکسور په یې بدل شو او قید ورسره ده لګولی و چې و در جمع او په جمع کې قبل الف افتد مخکې د الف نه راغلی نو په جواد او رواز دواړو کې واو راغلی دی ما قبل تی مکسور دی او د الف نه مخکې دی. دا یوه قاعده شوه. واو و یا عین فاعل واو او یا چې عین کلمه د فاعل وي که در فعلش معلل بود چې په فعل کې په هغې کې اعلال کړی شوی یا مرورا فعل نه بود
یا د هغې فعل نه حمزه گردد دا به په حمزه بدلیږي چون قائل و بائع دا هغه قاعده ده چې په ځای د عین د اسم فاعل باندې حرف علت راشي نو په حمزه بدلیږي نو قاولون دی او بائع دی او په فعل کې اعلال شوی دی نو قائل او بائع تنه چې کوم دی جوړ شوی ها که په فعل کې اعلال نو شوی که په فعل کې بیا په کې قاعده لکه په عاوره کې نو عاورون به ویل کېږي عاوره کې اعلال نه کېږي تا ته ویلو چې په کومه صیغه کې لون او عیب موجود وي نو به د اعلال نه محفوظ وي په خبره پوه شوې الفاظ کوي هر څنګه ویلو خو زه تا ته د قاعدې مفهوم ویم د قاعدې مفهوم درته ویم پوه شوې مطلب باندې دا بله قاعده چې دا قاعده تا ته ما په بل ځای کې په تفصیل سره ویلې وه خیال کې به راځي چون دو حرف علت هر کله چې دو حرف علتونه پس و پیش الف مفاعل افتد مخکې رستو د الف د مفاعل نه واقع شي یعنی د الف د مفاعل نه مخکې حرف علت دی او رستو تنه هم حرف علت دی پسې حمزه شود هغه رستنی چې د الف د مفاعل نه رستو واقع دی دا به په حمزه بدل شي چون بوائع و اوائل لکه بوائع دا د بائعة جمع ده نو چې تا ته صیغه د منتهى الجموع کوله اول دواړه حرفونه دې مفتوح کړو او په دریم مقام کې د الف سیوا کو نو د بائعة نه با څه جوړ شه لکه بوا یعو شابه نره دا یی چې کومه دی نو هغه عین کلمه ده یې څه ده عین نو بوایعو اوس د الف د مفاعل نه مخکې واو دی او د الف د مفاعل نه وروستو یا ده نو دې ځای کې یوه نکته یاد وساته چې تا ته ما پروس کال ویلي وو چې هلکه چې کله د الف د مفاعل نه وروستو حرف علت صحیح راشي حرف علت صحیح مطلب څه چې په ځای د عین یا د لام کلمې وي دا د دې نه هغه صحیح او معتل حرف علت نه دی مراد اصلي که دې ووي نو بیا ډېره ښه خبره حرف علت څه راشي اصلي راشي نو او مخکې تنه بل حرف علت وي نو د دې اصلي حرف علت دپاره دا خبره شرط ده چې دا ته په حمزې بدلی چې د الف د مفاعل نه مخکې هم حرف علت راغلی په خبره پوه شوې نو بوائعو به پکې ووې بوائعو به پکې ووې او بل مثال یې ذکر کړی اواولو او دا د اول دا صیغه د منتهى الجموع د خیر کې راله نو اواولو بشي د الف د مفاعل نه وروستو واو راغلی اصلي مخکې ته نه واو راغلی نقلي یعنی زاید نو دا وروستنی به په حمزې بدل کې تا خبره خیال ته راله ښه دا هغه صورت شو چې په بوائعو کې مثال هغه ووي چې د الف د مفاعل نه وروستو یا راغلی ده او مخکې ته نه واو راغلی مخکې ته نه او په دې بل ملا کې اواولو کې د الف د مفاعل نه وروستو واو او مخکې هم واو خو خبره په دې ځای خلاصه نه شوله خبره به په دې ځای خلاصېږي چې د الف د مفاعل نه وروستو واو راشي مخکې ته نه یا راغلی لکه عیاولو څه عیاولو د عیل نه جوړ دی عیل اهل عیال والا ته ویلی کېږي اهل عیال بال بچ والا ته ویلی کېږي په خبره پوه شوې نو عیاولو بشي د الف د مفاعل نه وروستو واو واقع دی مخکې ته نه یا واقع ده نو دا واو دی چې کوم دی په حمزې بدل کړي نو عیاولو دې ووي او دا هغه صورت ووایه چې د الف د مفاعل نه مخکې م یې او وروستو م یې لکه خیایرو د خیر جمع ده د چا جمع ده خیرون ورته ویل خیایرو د الف د مفاعل نه وروستو م یا راغلي مخکې م یا راغلې ده
دا وروستو یا دې بدله کړه په حمزې باندې نو خیا ایرو ترېنه جوړ شو. دا څلور صورتونه هغه و چې د الف د مفاعل نه وروستو کوم حرف علت راغلی هغه اصلي دی. نو د ده د بدلولو لپاره دا شرط صرافو لګولی دی چې د الف د مفاعل نه مخکې به هم حرف علت راغلی. یو شانتي دي دواړه یېګانې دي دواړه دي وونه یا دې رستی وو مخکینی دی یا وي یا دې رستی یا مخکینی دی واو وي خو دا څلور صورتونه به جوړېږي. د دې نه علاوه یو ټکی بل پاتې شو چې د صیغې د منتهى الجموع د الف د مفاعل نه وروستو حرف علت زاید راشي. څه راشي؟ زاید. بس د ده دپاره اوس شرط نشته دا بدلیږي په حمزې. دا په چا بدلیږي؟ دا په حمزې باندې چې کوم دی نو بدلیږي. نو په دې دا به تاله مراحه کې راشي. خبره پوه شئ کوم ځای کې به راشي؟ مراحه کې به راشي. نو هلته درته یو ټکی ویلی چې مصائب چې کوم دی د دې قاعدې نه مستثنا دی خلاف القیاس راغلی دی. هغه د مصواوب دی په اصل کې الف د مفاعل نه وروستو دا واو یې اصلي راغلی دي او بیا هم بدل شوي دا خلاف القیاس راغلی دي. دا خلاف القیاس راغلی دي. پوه شوه په مطلب باندې. اوس دا کوم مثال چې درته خبره چې درته ما وکړه چې یو ټکی پکې بل پاتې دی چې د الف د مفاعل نه وروستو حرف علت زاید راشي ابه بدلیږي. نو تا وی چې تا خو ما ته مثال ونه وی نو مره مه کنه نو ورپسې کرښه کې را روان دی که نه. خبره پوه شو ورپسې کرښه کې ټکی را روان دی. ښه نو څنګه به وویه لکه وهم چوني همدارنګې بدلولی به شي په حمزه باندې هر مده زایده هر مده زایده بعد پس د الف د مفاعل نه نحو رسائل لکه رسائل شو چې دا د رسالتون جمع ده. په رسالتون کې د الف زاید دی چې کله صیغه د منتهى الجموع دي کوله نو رسا دغه الف راغی زاید دی. د الف د مفاعل نه بعد واقع شي په حمزې بدل شي نو رسائل دی پکې وي. الف زاید که قبل الف مفاعل و مفاعیل افتد واو شود. الف زاید چې مخکې د الف د مفاعل یا د مفاعیل نه واقع شي دواړه صیغې د منتهى الجموع دي نو واو شود دا په واو بدلیږي. نحو قواریر لکه په قواریر کې دا قواریر چې کوم دی نو دا جمع د قارورتون ده. د چا د جمع ده؟ قارورتون. شیشې ته ویلی کېږي بوتل وغیره. قارورتون قارورتون. اوس چې د دې صیغه د منتهى الجموع دي کوله نو د قاف له به فتحه ورکې او دا الف دا به په واو بدل شي. ان کانت مدة ثانیة فالواو که مده په دویم مقام کې راغلی او په واو بدل شي چې په واو دې بدل که د واو نه وروستو به الف راشي د مفاعل نو قوارې قوارې نو د دې رې نه وروستو چې کومه دی نو هغه واو راغی په یې بدل شو نو قواریر ترېنه جوړ شو. قواریر دا مفاعیل وزن دی. در کلمه کې دو واو در کلمه کې واو و یا به هم آیند. دا بله قاعده په یو کلمه کې چې واو او یې دا پرله پسې راشي و اولین ساکن او اول په دې کې ساکني غیر مبدل است بدل د چانه نه راغلی. واو یا شود واو په یې بدلیږي و یا در یا ادغام یا بد یو په یې کې مدغم کیږي و اگر قبل هر دو ضمه بود که مخکې د دې دواړو نه ضمه وه کسره ګردد په کسرې بدل شي. اسانه قاعده ده. واو یې چې په یو مقام کې راشي واو یې اول پکې ساکني نو واو به په یې بدل کی یې به په یې کې مدغمه کی او که د ما قبل حرکت د دې یا عینو نه ضمه و نو هغه ضمه به په چا بدل کی اب هم په کسرې بدله کی. خیال ورته کوه. نحو سید و مرمی اول مثال دی. سایودن سایودن واو یې په یو مقام کې راله اول ساکن دی واو دی په یې بدل که ادغام دی وکړو نو سیدن شو. مرمیون مرمویون دی مرمویون دی دلته واو یې په یو مقام کې راله اول ساکن دی واو دی په یې بدل که ادغام دی وکړه مرمویون شو. د ما قبل ضمه دی په کسرې بدله که نو مرمیون ترېنه جوړ شو. و بیا وفکن ساقطولی بشي یا یې دویمه یې السیدون د سیدون نه جوازن سیدون پکې ویلی کېږي.
صیدن په دې کې تخفیف راغلی دی خدا قلیل راغلی دی ښه او دا جایز دی واجب نه دی و از کینونتن او د کینونتن نه د دې نه هم حذف کولی شي وجوبا خامخا دا په اصل کې د جمهور علماو په نسبت باندې دا کیونونتن دی د کان یکونو نه ماخوذ دی فیعلولتن په وزن باندې مصدر دی کیونونتن نو چې کیونونتن د فیعلولتن په دې کې وو یې راله په یو مقام کې اول ساکنو وو دې په یې بدل که ادغام دې پکې وکړه نو کیا نونتن شو کیا نونتن شو نو په کیا نونتن کې ته ولګېدې هغه یوه یې د حذف که نو کی نونتن دې پکې ووې او د بعضې علماو په نسبت باندې هغې وایي نه دا د اول نه کونونتن دی څه دی د قال یقیلو په شانتې هغه قیلولتن دی او دا څه شی دی کونونتن دی نو دې کې دا واو دا په یا باندې بدل که خلاف القیاس کینونتن وایي ولې داسې کوې وی ځکه چې په دې وزن باندې مصدر چې فعلولتن دی دا په یایو کې کثیر دی اجوف یایو کې او په اجوف واویو کې قلیل دی نو دا واوی د یایي تابع کړي دي په خبره پوه شي د واو نه یې جوړ کړی ښه واوی کې سوم بود دا بله قیده واو چې په دریم مقام کې چون بیشتر رود هر کله چې د دریم مقام نه اخوا لرې لاړه شي نه پسې ضمه د ضمې نه پس نه یا شود په یې باندې وبدلېږي دا قاعده تا ته ما بار بار ویلې وه چې واو ثالث چون بیشتر رود واو ثالث دریم مقام کې چې کله د دریم مقام نه څلورم پنځم مقام ته لاړه نو دا به په یا باندې بدلېږي خو په دې شرط باندې چې د ماقبل حرکت ضمه نه یا داسې ووایه د ماقبل حرکت مخالفي یا د ماقبل حرکت موافق نه ما درته دا دوه ټکي ویلي که یاد دي نو څه مې ته ویلي چې د ماقبل حرکت موافق نه او یا د ماقبل حرکت مخالفي یو شی دی درې شل شپېته دي خبره باندې پوه شو که داسې دي وي چې د ماقبل حرکت ضمه نه نو چې ضمه نه شو نو خو فتحه به یي که نه او کسره به یي که نه لالا بیا مخالف شوله که نه یار خبره باندې پوه شوې بهر حال که تا هر څنګه وي ما تا ته دا خبرې تا ته ولې کوم تا ته ځکه کوم چې ته قیدې مفهوم ځان له یاد که ته قیدې مفهوم ځان له یاد که اوس دې ملا دا مفهوم یاد کړی چې د ماقبل حرکت ضمه نه وي بس ټیک شو خبره خلاصه شوله اوس سره موږ په دې جګړه نه کوو چې هلکه تا ته خو ما ویل چې د ماقبل حرکت مخالفي او تا ته خو ما ویل چې د ماقبل حرکت موافق نه نو چې ماقبل حرکت ضمه شوه نو ضمه شوه موافق او چې ضمه نه شوه مخالف په خبره باندې پوه شوې او دې سره نښله مه په خبره پوه شوې هر څنګه چې ته وې خو اول به نوړۍ خولو ته کې بیا به د شملونه ګوټ کې که نه اول به ګوټ د شملونه کې بیا به نوړۍ څنګه چل به کې شملو سره چې ډوډۍ خوړلې چې شملو د مخکې ګوټو کو بیا پسې نوړۍ وردننه کې خوا به ته راتویږي که نه نو اول به نوړۍ یو ځای کې وردننه کې دې دغه ته جرندې ته او بیا به پسې د شملو ګوټو کې تاسو خیال ته راله نو سړی اریان شو چې د دې څه مطلب شو د دې څه مطلب شو نو دې مطلب هم دقه دی دا کوم چې مې درته وویې پوه شوې چې یاده کوې ماقبل حرکت مخالف نه دی ماقبل حرکت مخالف ماقبل حرکت موافق دی ماقبل حرکت دا دی ماقبل حرکت ضمه نه ده ماقبل حرکت ضمه ده پوه شوې د دې ټولو مثال هم دقه دی چې هلکه ته شملې او ډوډۍ خوري نو اول به نوړۍ وکړي بیا به د شملو ګوټو کې یا به داسې ووایه چې د شملو ګوټ به وروسته وکړي اول به نوړۍ ووایي څه فرق پکې راغی هېڅ فرق پکې رانغی خو بس شملې دې مخکې کړي اول په وینا کې خو په عمل کې دې چې کومه دی نو وروستو کړي او سوکړک پیشو ساري دا دې چې کوم دی نو په وینا کې مخکې کړه وروستو کړه په حقیقت کې مخکې وه په حقیقت کې مخکې وه اوس ته لالی چې په دې هم نه پوهېږي نو سر دیوال را واچوه ښه مثال یې ذکر کوي نحو یدعا لکه یدعا
يدعيان يدعون وعلا وعليا وعلو لك يدعو دي سدي لا يدعو دعا يدعون ماخوذ دي مجهول صيغه ده نو وو په سلورم مقام کې راغی د دریم مقام نه کم ځای ته ورسېد سلورم مقام ته ورسېد او د ما قبل حرکت ضمه نه ده د ما قبل حرکت مخالف دی د ما قبل حرکت موافق نه دی نو درې واړو خبره یوه شوه که یوه نه شوه نو دغه واو په یې بدل شه نو یدعیو شو یدعیو اوس یې متحرک ما قبل مفتوح نو هغه په الف بدل شو نو یدعا ترې نه جوړ شو ښه یدعیان یدعوان دی څلورم مقام ته لاړ په واو یې بدل شو یدعیان یدعونه که دا چرته یفعلن صیغه خو په دې کې مطلب دا دی اعلال نشته واو څلورم مقام کې دی خو ساکن دی متحرک نه دی او که چرته دا د جمع صیغه نو یدعوونه دی څه دی یدعوونه د جمع صیغه ده نو دا واو راغی ما قبل تینا د جنس حرکت نشته مخالف حرکت دی دا دی په یې نو یدعیونه شو یدعا اوس د یې د وجه د فتحې د ما قبل نه په الف بدله کړه دغه الف او دا رستنی واو التقاء د ساکنینو را ده نو دا د حذف که د الف نو یدعونه ترې نه جوړ شو اعلی اعلوه دی څه دی اعلوه واو څلورم مقام کې راغی دا بدل شو په یې باندې اعلیه شو بیا یې متحرک ما قبل مفتوح په الف بدل شو دا خبره به ټوله کې ښه داسې به نه وی چې دا واو په یې بدل شو نو واو په یې بدل شو بیا وروسته د وجې د فتحې د ما قبل نه په الف ښه اعلیا اعلوا دی دلته واو راغی د وجې د فتحې د ما قبل نه څلورم مقام کې راغی څه مقام کې راغی نو اعلیا شو او اعلو دی اعلو اول واو په یې بدل که ځکه څلورم مقام کې دی اعلیو بشي بیا یې متحرک ما قبل مفتوح په الف بدل کا الف او واو التقا راله الف حذف کا نو اعلو ترې نه جوړ شو وهم چونی دارنګې په یې باندې به بدلیږي وهم چونی غلطی واوی که سوم بود چون بیشتر رود نه پس ضمه یا شود نو وهم چونی یا گردد دارنګې به په یې باندې بدلیږي واوی اغه واو که بعد کسره در آخر کلمه افتد چې پس د کسرې نه په آخر د کلمې کې چې کوم دی نو راشي یا قبل زیادت فاعلان یا مخکې د زیادت د فاعلان نه راشي نحو دعیا دعو لکه دا الفاظ شو ګوره کم واو چې هغه پس د کسرې نه په آخر د کلمه کې واقع شي د هغې مثال دی دعیوه څه واو متحرک ما قبل مکسور په یې بدل شي بس دعیه شنو دویم خبره یې کومه کړې ده چې یا قبل زیادت فاعلان یا دغه واو واقع شي مخکې د زیادت د فاعلان نه په فاعلان کې زیادت څوک دی لاله الف او نون الف او نون لکه د دې مثال تا ته ذکر کوي غزوان څه فاعلان غزوان نو دلته واو راغی د زیادت د فاعلان نه مخکې واقع شو د کسرې نه بعد دی نو په واو په یې بدل شو نو غزیان ترې نه جوړ شو او دا دعیا او دعیا دعیوا دی څه دی واو راغی په آخر کې پس د کسرې نه ته خو دا په آخر کې نه دی ته به څه وې لکه دا په آخر کې دی په ځای د لام کلمې ده د آخر نه مراد څه لام کلمه بلکې د دې کتاب دا قاعده تعالی زوتول فرض نه دی تعالی د بل کتاب قاعده زوتول فرض دی وی چې واو راشي متحرک او ما قبل ته مکسوري په یا به بدلیږي خبره پوه شوې ښه جي ودعو دا دعیو دی څه شی دی دعیو دا هغه قاعده ده چې دا ما تا ته په څلور قسمه باندې تقسیم کړې وه دعیو نو واو راغی مضموم ما قبل ته نه مکسور دی واو راغی مضموم ما قبل ته نه مکسور دی نو د واو حرکت به ما قبل ته نقل کې پس د لرکولو د حرکت د ما قبل نه دا واو به حذف کې نو دعو به ترې نه جوړ شي ښه غازیوانې ضمه و کسره
ضمه او کسره از لینې د حرف علت نه کې پس حرکت آید چې دغه پس د حرکت نه راشي نه فتحه خو دا حرکت فتحه نه ازاله نماین دا به ازاله مومي بنقل په نقل کولو باندې اگر قبل ضمه کسره بود که مخکې د ضمې نه کسره وه و بعد واو او پس د هغې نه واو و قبل کسره ضمه او مخکې د کسرې نه ضمه وه و بعد یا او پس د هغې نه یا وه وګرنه بلا نقل که داسې نه وه بغیر د نقل نه. دا هغه قاعده ده چې تا ته ما په 4 قسمه باندې تقسیم کړې وه. یو مې درته دا ویلي و چې حرف علت مضموم ما قبل مکسور، نو د دې حرف علت حرکت به ما قبل ته نقل کېږي، پس ته لر کول د حرکت د ما قبل نه. یاد دي حرف علت مضموم ما قبل بیا به هم د حرف علت حرکت، یعنی که د حرف علت او د ما قبل نه حرکتونه دا په ضمه او کسره کې د یو بل خلاف و. چل که نه ده مضموم ما قبل مکسور، مکسور ما قبل مضموم، نو دې کې به حرکت ما قبل ته نقل کې پس د لر کول د حرکت د ما قبل نه. خبره باندې پوه شوې؟ هسې په دې روژه کې دا خوب نه دی چې سړی سهار وده شي که نه او ماسپښین مانځه له راپاسي، نو دا ډېر خوند کوي. دا صحیح ډېر خوند کوي. اوس موږ څوک خوب ته پرېږدي نه. خبره باندې پوه شوې؟ ما تاسو ته بله ویلي و چې خفه کېږئ مه، خوبونه به که خیر په قبر کې کوو انشاءالله. کوم ځای کې به یې کوو؟ په قبر کې به که خیري خوبونه کوو. راته به وایي نم که نومت العروس، نم که نومت العروس. خدای ته پته ده تعیني چې د شپې دې خوب نه دی کړی او بیا پېشمني وختي پاسېدلی او بیا څه وریجې اومې او څه پخې. په خبره پوه شوې؟ دا دې خوړلي دي او مشکۍ دې ورډکه کړې ده او بیا سبق ته ناست دی. خبره نو خدای خو رحیم بادشاه دی که نه، نو خامخا به د رحم معامله مونږ سره کوي. د الله د رحم دا زمونږ دا امید دی، دا توقع مو ده که خیر چې مونږ سره معامله څه کوي؟ د رحم به را سره کوي. او چې څوک ډېر غمجني نو هغه سات په سات نور غمجن کېږي. دا غمونه به د دنیا خبرې دي، کله به سړی په سر دړي، کله به په پوزه دړي او کله به خېټه خرابوي. دا خو د دنیا سره تړلي خبرې دي یاره. ژوند دا خو جنت نه دی که نه؟ دلته خو به کله یو حالتي کله به بل حالتي. په خبره باندې پوه شوې؟ نو خدای به خیر کړي، دا ټولې خبرې به ختمې. دا 2 ټکي دې یاد کړه. بیا مې درته نور ویلو چې حرف علت مکسور ما قبل مکسوري، نو د حرف علت نه به حرکت ما قبل ته، که حرف علت مضموم ما قبل مضمومي دنه به حرکت ما قبل ته نه نقل کې. دا 4 صورتونه په دې کې هغې درته دلته کې ووي چې ضمه او کسره د حرف علت نه به ازاله نماینده کې پس حرکت آید نه فتحه، چې پس د حرکت نه راغلی خو د فتحې نه نه وي. نو یه لکه چې د فتحې نه نه وي نو د کسرې نه به وروستو وي که نه، او یا به د ضمې نه وروستو وي که نه. په خبره باندې پوه شوې؟ دا حرکت به ما قبل ته لاړ شي. اگر اوس حرکتونه مې دغه اگر قبل ضمه کسره بود و بعد واو، که پس د ضمې نه کسره وه، یعنی په دې حرف علت کسره وه او ما قبل ته نه ضمه وه او ما بعد ته نه څه راغلی واو، ما بعد ته نه. اوس دې مثال کې به خبره تا ته ښکاره کېږي. و قبل کسره ضمه او پس د کسرې نه ضمه راغلې وه و بعد یا او پس د هغې نه د یا راغلی وګرنه بلا نقل، که داسې نه وه بغیر د نقل نه. نحو خشو و قوو و یرمی و یرمیان یرمون یدعو یدعوان یدعون و رامن رامیان الی آخره. مثال د اول ووایه. خشو دا د خشی یو حرف علت باندې ضمه راغله که نه، ما قبل ته نه کسره ده که نه، نو د ما قبل دا کسره لر که او د یې ضمه ورته ورنقل که. ما بعد ته واو دی که نه دی، نو خشو ته جوړ شو. څه جوړ شو؟ یې حذف شو. قوو دا دی قوي وو، نو دلته کې حرف علت ضمه ما قبل کسره او د حرف علت نه وروستو واو راغلی دی. دا غټ شرطونه نه دي، آسان شرطونه دي. چې حرف علت مضموم ما قبل مکسور دا خو اړو شرط نه دی، دا خو د قاعدې اولنی جز دی. مطلب دا چې شرط دا دی چې پس
د هغې نه به ضمه وي یا پس د وو وي یا پس د هغې نه به یا راغلي نو قوي وو قوي وو د وو حرکت د وو ته نقل که هغه کسره وادي لرکه التقا د رستو واوینو راله ادې حذف که نو قوو ترېنه جوړ شو یرمي یرمیو دی دلته کې د ما بعد حرکت د ما بعد د بل حرف علت نشته دلته ازاله د حرکت راله بلا نقل تا ته ویلي که نه وګرنه که رستو ترېنه حرف علت نو نو بلا نقل به دا چې کوم دی نو ساقطېږي لکه یرمیو یر اوس که د یې حرکت ته ما قبل د میم ته نقل کې نو نقصان به جوړ شي یرمو به ترېنه جوړ شي څه به جوړ شي یرمیو د دې نه به حرکت لرکې ښه یرمي یرمیانې په خپل حال دی یرمونه یرمیونه دی د یې حرکت د میم ته نقل کو یې د حذف کنه یرمونه شو یدعو یدعوو دی د واو نه د حرکت لرکه نقل کولو ته ضرورت نشته دی یدعوانې په خپل حال دی یدعونه یدعوونه دی د واو حرکت د عین ته نقل کو واو د حذف کو یدعونه شو ورامین رامیون دی د دې حرکت ما قبل نقل کول ته ضرورت نشته په حالت رفي جري دواړو کې د دې نه یې باندې زما کسره ثقیل دی به تلر شي التقا د یې د تنوین به راشي یې به حذف کې رامین به ترې جوړ شي رامیانې په خپل حال دی رامون رامیونه دی د یې حرکت د میم ته نقل کړ تدعین تدعو وینه تدعو دا مثال د هغې دی چې حرف علت مکسور ما قبل ته مضموم او د حرف علت نه رستو یا راغلی دا څه راغلی ده نو تدعو وینا نو د وو حرکت هغه د یې ته نقل تدعینه ترېنه جوړ شو او ترمینه ترمیینه دی دا هغه مثال دی چې حرف علت هم مکسور ما قبل هم مکسور ټیک ده بس د دې یې نه دا کسره ما قبل ته نقل کولو نشته ځکه ما قبل په خپله مکسور دی که نه نو یې به حذف کې نو ترمینه به ترېنه جوړ شي حرف علت غیر عارض حرف علت چې هغه عارضي نه وي حرف علت غیر عارض حرف علت چې عارضي نه وي که طرف متمکن چې په طرف د اسم متمکن کی و بعد ضمه بود او پس د ضمې نه بعد کسره گردد پس د کسرې نه به ګرځي نحو تلقین و عدلن لکه تلقین دا تلقین صیغه چې کوم دی د مصدر ده د باب تفاعل نه تلقیا یتلقیو تلقیون خیال کې راله یې راله په آخر د اسم متمکن کې راله او د ضمې نه بعد راله و بعد ضمه بود نو څه به وشي بعد کسره ګرځد لأن ما قبل ضمه به ولا په کسرې نو تلقیون بشي تلقیون بشي په دې تلقیون کې اوس ضمه په یې ثقیله ده اتې لرکه التقا د یې د تنوین به راشي یې به حذف شي تلقین به ترېنه جوړ شي او عدلن عدلون دی د دلون جمع ده د چا د دلون جمع ده عدلون نو په دې کې دا واو راغی په آخر کې دا په یې باندې بدل شو د ما قبل حرکت په کسرې نو عدلی یون شو بیا پکې د قاضي قاعده وکړه یې باندې ضمه ثقیله و هغه تلر که التقا د یې تنوین به راشي نو عدلین به ترېنه جوړ شي چنانکې واو ویا بعد واو مضموم لکه څرنګې چې پس د کسرې نه ګرځي هغه واو او یې چې پس د واو مضموم نه و قبل حرف تانیث او مخکې د حرف تانیث نه یا زیادت فاعلان یا مخکې د زیادت د فاعلان نه داسې صورت دا بل مثال ذکر کوي لکه پس د کسرې نه چې ګرځي واو او یې چې پس د واو مضموم نه واقع شي یا مخکې د حرف تانیث نه لکه قاویوتون قاویوتون یاد دی د چا نه ماخوذ دی قویه یقوانه قوا یقوي دواړه راغلی دی خو لکه مطلب مې دا دی چې په ځای د عین او د لام کلمې باندې وونه نو د دې مصدر به راځي قاویوتون فاعلتون قوي دې کې آخر کې واو راغلی دی پس د واو مکسور نه راغلی دی او دا مخکې
د تی تانیسی نه راغلی، د تی تانیسی نه راغلی دی. نو چې تی تانیسی دغه وروستی واو دی د وجې د کسرې د ماقبل نه په یې بدل که قویتون دی پکې وي. څه دی پکې وي؟ قویتون. دویم ټکی درته ویلی دی چې یا زیادت فعولان، یا د زیادت د فعولان راغلی لکه قووان. څه شی راغلی؟ قووان. نو د ماقبل لا ضمه به چې کوم دی په کسرې بدل کې نو قوي وان بشي. دا وروستنی واو په یې بدل کې د وجې د کسرې د ماقبل نه قویان بشي. جمعی کې بر فعول است. بله قیده هغه جمع چې په وزن د فعولون باندې وي، دو واو آخرش یا شود، دو واونه په آخر د هغې کې دا به معن په یې بدل شي و پس کسره او پس د کسرې نه بشي. نحو دولیون، لکه دولیون په ضمه دال، په ضمې د دال. وقد یکسرو او کله به دا دال مکسور کولی شي اتباعا د وجې د اتباع نه. دلوون کم لفظ دی؟ فعولن. شابسي فعولن خیال کې مرازي. او دا هم جمع د دلون ده، خدا فعول وزن جمع ده او ادلون افعلن هغه جمع قلت و. شابسي خیال کې راله خبره. نو دلوون کې دوه وونه د فعول وزن جمع په آخر کې راله، دا دواړه و معن بدل کې په یا باندې و ادغام به وکړي نو دلویون به پکې وي. څه به ووایي؟ بیا د ما قبل د لام دا ضمه دا به په کسرې بدل کړي نو دولیون به ووایي. او بعضې علما پکې دام کوي چې د دال چې دا فا کلمه ده د دال دا ضمه به هم په کسرې بدله کړي د پاره د اتباع د پاره د مناسبت نو دیلیون به پکې ووایي. د دلوون نه کم زیاته خبره ورسېدله، خبره پوه شوې. نو د دې وجې نه دا صرف ویل دا د قرآن دپاره ضروري دي، قرآن دپاره ضروري دي. ویا بل ورځې ملا ترجمه کوله وایي چې وما ظلمونه وما ظلمونه مونږ ظلم نه دی کړی. وما ظلمونه اوس که ده صرف ویلی وی دا ورته پته لګېدلی وی، نحو ویلی وی دا ورته پته لګېدلی چې دا ظلمو د چا صیغه ده او د انا څوک دی. وما ظلمونه خیال کې به راځي. خلکو ته ریکارډ کړی و، خلکو ته ریکارډ کړی و. دا هغه ترجمو واله دي. کوم دي څه واله دي؟ ترجمو واله که نه، ترجمه نه که نه. ما ته څه ووایي؟ دا ترجمو واله دي چې په بل اعتراض کوي چې دا تاسو پکې ترجمه نه کوئ، تاسو پکې ترجمه نه کوئ، قرآن شریف نه وایئ او دا صرف هم را ایثار کړی دی. نو موږ وایو چې د دقې دپاره هم را ایثار کړی چې د ظلمونه او د ظلمنا فرق وکړو، د ظلمنا او د ظلمونه فرق وکړو. خدای دې په سترګو ړوند که ظلمو د جمع صیغه ده. ظلمو د چا صیغه ده؟ د جمع ظلمو او دا نای مفعول به دی او په ظلمو کې دا واو فاعل دی. خبره پوه شوې؟ د خلکو په مونږ ظلم ونه که وما ظلمونه ولکن کانو انفسهم. اوس چې دې بیا څه معنا کوله؟ ولکن کانو انفسهم خبره په مونږ یې ظلم نه وکړه، دا معنا بیا کوله چې په ځان یې ظلم وکړه. په مونږ یې ظلم مونږ پې ظلم نه وکړی، په ځان یې ظلم وکړه. دا ترجمو واله دي. څه واله دي؟ دا به په کمنټ کې راشي چې ملا یا شیخه دا ترجمه نه ده، ترجمه ده. سره ترجمه نه ده، دا به هم پکې راشي. په خبره باندې پوه شوې؟ ته په دې خبره پوه شوې؟ که پوه یې ښه ده که سر دیوال له راواچوه ما د باندې څه په دې مخکې اوس لاړ شه. وهم چوني دو واو، دارنګې دوه واوونه آخر چې په آخر کې بعد واو پس د واو نه د هغې به هم دغه حکم چې پس د کسرې نه به ګرځي او په یې به بدلیږي. نحو مقویون لکه مقویون، دا مقوون دی. مقوو څو واوونه دي پکې؟ درې شابه نره. دا اول واو عین کلمه ده، دا بل واو د اسم مفعول زاید واو دی او دا دریم لام کلمه ده. مقوون نو د آخري دوه واوونه دا به معن په یې باندې بدل کې
ځکه 3 وونه پرله پسې جمع کېدل دا ګناه کبیره ده په خبره باندې پوه شوې دا خو بدعت دی د دې وجې نه د ما قبل دا واو د دې دا ضمه به ورته په کسرې نو مقویون به چې څه به شي مقویون به ترېنه جوړ شي وقد جاء معدي ومرزي او راغلی په طریقې د تقلیل باندې قد تقلیل لپاره دلته راغلی دی معدي مرزي یعنی دا هغه 2 وونه دي چې پس د واو نه نه دي واقع په مقوون کې خو 2 وونه په آخر کې راغلي پس د واو نه واقع یعنی 3 وونه او دلته کې د واو نه نه دي دا خلاف القیاس اسې ما مشمېره درګډم لکه بې تپوسه چې خیرات له لاړ شي ښه معدو نو دا د عدا یعدونه ماخوذ دی د چا نه دا عدوان د دې نه مصدر راځي عدوان ظلم ته او دشمنی کولو ته ویلی کېږي نو معدون اسم فاعل مفعول دی معدون اسم 2 وونه دي ښه نو دا 2 وونه معن په یې بدل شوي دي او د ما قبل ضمه په کسرې معدیون دا خلاف القیاس راغلی دي په طریقې د تقلیل باندې راغلی دي او دا تا ته په دې علم الصیغه کې به دا خبره انشاءالله قواعدو کې راشي یو څو ورځې مخکې چې دا قاعده د جمع دپاره ده چې اخر کې 2 وونه راغلي جمع دپاره ده د اسم مفعول کې چې چا مستعمل کړې ده دای خلاف القیاس مستعمل کړې ده خبره به د خیال کې راشي مخکې لاړ شه نه مرزیون مرزوون دی د رزیوه یرزوانه ماخوذ دی رزیوه دا باب داسې استعمالیږي خلک وایي دا یایي دی دا باب داسې استعمالي خلک وایي دا حالان کې واوي دی ښه رزیوه یرزوه نو بیا د دې نه اسم مفعول مرزوون راغلی مرزوون 2 وونه په آخر کې راله معن په یا بدل شو او د ما قبل ضمه په کسرې نو مرزیون شو حرف علت آخر کلمه حرف علت چې دا په آخر د کلمې کې راشي اگر چې قبل تای عارض بود اگر چې مخکې د تی عارضی نه بعد الف زائده پس د الف زائده نه حمزه گردد په حمزه و بدلیږي دا قاعده تاسو ته ما ویلې وه چې په آخر د یو اسم کې حرف علت راشي پس د الف زائده نه نو په حمزه بدلیږي ما تا ته الفاظ یو شانی ویلي دلته الفاظ د بل شانی وي ته مفهوم چې کوم دی ذهن کې کېنوه نحو کساؤن دا کساون دی او عبایون دا عبا نو د دواړو کې واو او یې راله په اول کې واو راغی په دویم کې چې کوم دی نو یا راله هغه په حمزې باندې بدل شو نو که کساؤن او عباؤن شو ښه فعلا اسمی فعلا چې په وزن د فعلا د فتحې د فی باندې او اسمی وي اسمی دا مطلب چې صفتی نه وي یا یې رامش واو شود یې د لام کلمې دا په یا باندې بدلیږي نحو تقوا لکه تقوا اصل کې دی تقیا څه دی دا د وقا یقینه ماخوذ دی د وقا یقینه ما دا تقوا په اصل کې دی وقیا دی څه دی وقیا نو دا واو دا اولنې واو دا په تی باندې بدل شوی دی تقوا ویلې کېږي هغه واو دی په یې باندې بدل کړو تقیا شخه نه صدیا کې به دا حکم نه جاری کېږي صدیا دې کې معنا د صفت پرته دا تږي چینۍ ته ویلې کېږي وفعلا اسمی عکس بود او فعلا اسمی فعلا چې په ضمې د فی باندې وي او دا اسم وي دا چې کومه دی نو دغه نه دا صفت نه عکس بود دا به بالکل د دې په عکس باندې لکه هلته چې واو راغلی په یې به بدلیږي چې دنیا دا دنوا دی او علیا علوا دی په دې کې واو راغلی په ځای د لام کلمې هغه په یې باندې بدل شو په تقوا کې یا راغلی او هغه په واو بدل شو دا واو په یې بدل شو ولې د دې زم په ځای د فی کلمې ضمه راغلې وه دې کې یو اندازه ثقل پروتو د ضمې د وجې نه نو په دې لام کلمه کې وله هغه واو په یې باندې بدل که چې یو اندازه تخفیف تعادل پکې حاصل شي نه غزوا کې به دا حکم نه جاری کېږي هلکه دا خو فعلا وزن دی وی دا صفتي دی
غزوه هغه جنۍ ته وایي چې ډېره جنګجو وي. جنګجو خیال کړه جنګ ببره نه، غزا کوي، غزا یو جنګ ببره وي. صحیح جنګ ببره دا مطلب وي چې په کور کې جګړې کوي، بار ته د ټینګې نه وي، بار ته بیا د ټینګې نه وي. په خبره پوه شوې؟ په کور جګړې کوي، جنګونه کوي. دا اکثریت دا غټ غټ افسران نه دي او دا ایم پی ایګان او دا شیونه نه دي. دا په کور کې دونه غټ دلګانې ښځې ته دا نشي ویلی چې ما له اوبه راکړه، ښځې ته دا نشي ویلی. او چې بار راوځي د بریتونه یې وینې ساسي ته به یو کم سلي وجلي، یو ترې تښتېدلی دی، نور د کرښو دلی. په خبره باندې پوه شوې؟ بهرحال دا خبره. نو دا غزوه دا فعلا وزن دی، دا صیغه د اسم تفضیل د فعلا په وزن باندې ښه. هغه زنانه چې هغه په جهاد کې حصه اخلي، په جهاد کې، نو دا جنګجو دا زنانه چې په جهاد کې حصه اخلي که نه، نو دین نبی علیہ السلام د توري اجازت نه ورکوي، د توري د استعمال اجازت نه ورکوي، په اس باندې د سورېدو اجازت نه ورکوي. پوه شوې مطلب باندې شریعت نه ورکوي. البته اجازت ته دې ورکوي چې تاسو که ځئ نو د دې مړو څه شی دی زخمیانو د دې ته مرهم پټي کوئ، علاج به یې کوئ وغیره وغیره. داسې چې کوم دی دا د نبي علیه السلام په زمانه کې د ډېرې صحابه کرامې داسې وې چې هغې به تلې باقاعده د غشو نه به م نه یارېدلې. غشي به د دشمن غشي به یې واپس راغونډول او خپلو سړو له به یې ورکول، دوی به واپس په هغه غشو باندې کفار ویشتل. پوه شې مطلب باندې؟ اوس که دلته کې مونږ ته دا شیشه چا په کاڼي باندې وویشتله نو کیدی شي چې ټول په دې طرف منډې کړو، ځکه چې خبره شپه زلزله مونږ لیدلې ده که نه، خبره شپه زلزله مونږ لیدلې ده. بل د دې زلزلو نه خو ځکه یریږئ چې دا د قیامت علامې دي، دا د قیامت علامې دي. تقریبا د قیامت علامې ډېرې زیاتې به برې شوي دي، ډېرې زیاتې. وایي زنا به عامه شي. څه به عام شي؟ زنا به عامه شي، او شراب نوشي به عام شي، او زلزلې به ډېرې شي. نو زلزلې هم سات په سات راځي که نه راځي؟ او شراب نوشي بالکل عامه شوې ده، او زنا هم عامه شوې ده چې جینکۍ او الکان 2-3 میاشتې چې کوم دی په یو ځای کې شپه ورځ ډېری، نو څه به کوي؟ څه به کوي؟ زنا نه کوي نو څه به کوي؟ پیشو ته غوښې کېدوې دا ساته، نو وبیا ساتي دله. وایي تبدیلي راولو. ما وی انشاءالله د تبدیلۍ دپاره سټارټ اخیستی د 4 میاشتې پس به تبدیلي راځي، 4 میاشتې پس به تبدیلي راځي، تبدیلي به راشي. دا هغه زمانه ده، دا هغه زمانه د قیامت علامه. د حدیثو په رڼا کې د قیامت بعضې غټې علامې هم راښکاره شوي دي. پوه شوې؟ یو علامه د قیامت په علامو کې دا ده، وایي دا دنیا به یو بل ته رالنډه شي. نو موږ وایو چې دا دنیا به څنګه رالنډه شي؟ دا لندن به قطبګل ته راشي. د دې مطلب دا دی چې د دې د حالاتو نه به ته په سیکنډ کې خبرېږي. دا خو مونږه شکر دی دلته کې خدای په جومات کې کېنولي وو، ګینې دې سیس کې خلک شپه ورځ لګیایي. نو په امریکا کې چې جینۍ پرتوګ باسي کونه بربنډه کي، نو دلته کې زمونږ جینکۍ پرتوګ باسي چې د کونه بربنډولو کې څه چل ځکه شته دی چې دا انګریزانو دا چلو کړو. او زه اکثر مثال پیش کوم که انګریزانو چمچه راواغستله او غولې خوړل، نو وایي چې یاره خوند خو یې بد دی خو دغه دی دا او بوی هم خراب دی، خو چې انګریزان یې خوري نو څه چل پکې شته. نو موږ به سمسۍ په جیب کې ګرځو، سمسۍ به. تاسو په خدای یقین وکئ، موږ دومره تابع شوي، موږ دومره د پیغمبر سنت پرېښودلي دي او د غیر مسلمو او د یهودو د هغې طریقې مو چې کوم دی خپلې کړي. ټولو خلکو پتلون واغوسته که وای نه غوسته، خبره پوه شوې؟ ټولو خلکو بونډی کمیس واغوسته که وای نه غوسته، ټولو خلکو د عیسایانو مذهبي شعار ټای په غاړه کړه که نه کړه. ته ځان مه یادوه
ته ځان مه یادوه چې زه ګینې د زبرګ زوی یم نه ته ورشه خپل ځای ولټوه علاقه ولټوه کلی ولټوه سکول ولټوه په خبره باندې پوه شوې چې دې کې شته او که نشته دی پکې د غیر مسلمو که تا ورته ووایي چې هلکه دا جامې دی وړوله سپینې او نری جالۍ ټوپۍ دا ورته په سر کوي په خبره پوه شو دا جلب ترې نه لر کوي نو ایسته خفه شي بیا تا سره جګړه کوي وایي دا چې کوم دی قدامت پسند دی دا فنډامنټلیسټ دی په خبره پوه شوې موږ وایو او موږ فنډامنټلیسټ یو ځکه زموږ بنیاد شته او ستا خو بنیاد نشته ستا بنیاد نشته دی پوه شو خفه شو دا خبره وه تاسو هم نه قدارېدئ نو بس هیڅ طرح چې سبق وایو خفه شو نسد دا یو ته ووایي ښه غزوه نو جنګ کوونکي جینۍ ته ویلی کېږي چې په میدان جهاد کې او ګورې په دې مخکینو زنانو کې داسې زنانه تېرې شوي دي چې د نارینه نه زیاته بهادري کړې ده خوله بنت ازور نوم به مو اورېدلی دا دې دومره بهادري کړې ده چې د نارینهو جامې یې اغوستلې وې او چې دا ډېر جنګ یې وکړ ډېر کفار یې مردار کړه وی چې دې بهادر سړي له زه انعام ورکوم دا څوک دی چې راغی نو هغه پته ولګېده چې دا خو زنانه ده خبر دونه بهادري زنانه کړې ده او ما تا ته که چا د هګۍ ډز په هغه ځای کې وکړو نو دې خوا د دیوال سره سر جنګو دې خوا د وتو لار هم نشته دی دې خوا د وتو حمزه کې در مفاعل بعد الف وقبل یا افتد حمزه چې په مفاعل کې پس د الف او مخکې د یا نه واقع شي و در مفردش چنین نبود په مفرد کې داسې نه یا شود په یا به بدلیږي و فتحه یا بد فتحه به مومي و یا الف گردد او یې به په الف بدلیږي چون خطوایا لکه خطوایا نشوائن دا قاعده څه مشکله نه ده اول به ته د دې قاعدې د جوړولو دپاره مفرد ته لاړ شي حروف اصلیو ته به لاړ شي دا د خطأ یخطئو نه جوړ دی خطأ یخطئو کې ته دا معلومه که چې حمزه پکې لام کلمه ده حمزه پکې لام کلمه ده بیا د دې مصدر مفرد راواله خطوی اتن اعلال پکې مه کوه اعلال پکې مه کوه ښه لږ ته قلار شه مرمه خطوی اتن شو اوس د دې نه صیغه د منتهى الجموع جوړه کړه څه دې جوړه کړه صیغه د منتهى الجموع نو خا او طوا به مفتوح کې او په دریم مقام کې به الف راوړي د مفاعل دپاره نو خطوای او بشي خطوای او بشي اوس راشه نو خلیل کاوی قلب مکانی به وکړي قلب یا به رستو کې حمزه به مخکې کې نو خطوای یو بشي خطوای یو بشي نو هغه قاعده ورته متوجه شوه چې یې راغله په آخر کې او مخکې ترې په حمزه مکسوره راغلې ده دا حمزه به په یې مفتوحې باندې بدل شي په چا بدل شي نو خطوایا یو بشي اخرنی یې به د وجه د فتحې د ما قبل نه په الف بدل کې خطوایا بشي سیبوی کاوی دا خطوای او شو د دغه ځای پورې سره ما ومنل خو قلب مکاني د سره نه منم د الف د مفاعل نه رستو چې یا راشي نو په چا به بدل شي په حمزه به بدل شي که در مفاعل حمزه کې در مفاعل بعد الف حمزه چې په مفاعل کې پس د الف نه واقع شي وقبل یا او مخکې د یا نه راغلي اوس چې خطوای او دې که خطوای او دې که دغه یې دا به په حمزه باندې بدل کې نو خطوای او شو دوه حمزه رالی او دوه حمزه چې راشي په یو مقام کې او یوه پکې مکسوري نو ثاني په چا بدلیږي په یا نو خطوا ای یو شو خطوا ای یو شو دې ځای پورې خو راورسېدې که نه نو بیا به چلو شي فتحه یا بد دغې حمزې له به فتحه ورکړي حمزې له به یا و یا الف او یې به په الف باندې بدل کې نو خطوا یا یو بشي کومه یې یادوي اخرنی یې اخرنی یې چې دا حمزې له دې فتحه ورکړه
او هغه دې په یې باندې بدله کړه نو آخر کې بله یې راغلې وه که نه هغه یې به د وجې د فتحې د ماقبل نه په الف بدله کړه نو خطوا یا به ترې نه جوړ شي. نه شوائن، په شوائن کې به داسې نه کې. دا ولې؟ ځکه چې د شوائن د دې په مفرد کې اعلال نه دی کړی شوی او د خطوایا په مفرد کې اعلال. ما تا ته هلته وي خطویتون مې درته وي مې اعلال پکې لا مه کوه. مطلب مې دا چې د دې اعلال تا ته هسې هم معلوم دی ځکه چې 18 پیرې د دې اعلال تیر شو که تیر نه شو په خبره باندې پوه شوې نو هغې کې هغه اعلال اوس وکړه چې تا ته پته ولګي چې په دې خطوایا کې ځکه موږ دا اعلال وکړه چې د دې په مفرد کې اعلال شوی و او هغه اعلال دا و چې حمزه راشي پس د مده زایده نه نو دغه حمزه به په چا بدل شي؟ په دقې مده زایده به بدل شي. دلته یې ده که نه نو حمزه په یې او بیا به ادغام وکړي د یاینو په منځ کې نو خطویتون به شي. او په شوائن کې دا د شائیتون جمع ده. د چا جمع ده؟ شائیتون. په دې کې اعلان نه دی شوی په خپل حال باندې پاتې ده. شاء یشاؤونه جوړ دی، شاء یشاؤونه جوړ دی نو د دې نه مشیت راغلی دی. اسم فاعل تی چې کوم دی شائیون راغلی نه پکې قلب مکانی شته او نه پکې چې کوم دی نو بله بله شته او نه پکې بله بله شته نو په مفرد کې اعلان نه دی شوی نو د دې جمع به شوائیو راشي د جواریو په شان دی. په دې کې به قاعده صرف د جوارن جاري شي چې هغه په حالت رفعي و جري کې د هغې نه به یا حذف شي په عوض کې به دا تنوین په ماقبل پورې ونښلي. بیا وروستو ګوره چې یاره دا ټکی منصرف پاتې شو که غیر منصرف پاتې شو خو غوره قول دا دی چې دا تنوین دا عوضي دی. تنوین څه دی؟ تنوین عوضي دی. ښه ونزد بعضې اگر لام مفرد په نزد د بعضې علماو باندې که لام د مفرد واو سالم بود واو سالمو د اعلان لین اعلال پکې نو شوی حمزه واو شود دغه حمزه به په واو بدلیږي. نحو اداوا و هراوا لکه اداوا دا د اداوتون جمع ده. اداوتون دا هغه لوښي ته وایي چې په هغې کې د اودس اوبه سړی اچوي نو دلته کې دا واو دا د اعلال نه روغ پاتې شوی. ونزد بعضې اگر لام مفرد واو سالم بود لام د مفرد اداوتون واو دا واو لام کلمه ده د اعلال نه روغ پاتې شوی دی نو بیا به چې کومه دی څه چل کېږي دا حمزه واو شود دغه حمزه به چې کوم دی هغه په واو باندې بدلیږي نو ادا و دغه حمزه چې په آخر کې کومه راغلي هغه په واو باندې چې کوم دی بدله شوه. هراوتون امسا ته ویلی کېږي نو هراوا په خپل حال پاتې شو. یا یې کې بعد ضمه و آخر فعل است یې چې پس د واو پس د ضمې نه او په آخر د فعل کې راشي یا قبل حرف تانیث یا مخکې د حرف تانیث نه راشي یا دو زائد فعولان یا مخکې د دوو زیادتونو فعولان نه راشي واو شود په واو باندې وبدلیږي چې یې راشي پس د ضمې نه په آخر د فعل کې لکه نهویا نهویا په آخر کې راغی یې که رانله ما قبل ته نه ضمه ده پس د ضمې نه واقع شو نو په یې په واو بدل شو نهوه شخه یا قبل حرف یا مخکې د حرف د تانی لکه نهویت او مقه ټکی دی نو دې کوم دا یې په واو به نهوت بشي. یا دو زائد یا مخکې د دوو زائد د فعولان نه راشي لکه رموان څه دی؟ رموان نو دا واو به په اصل د دې رمویان دی اصل څه دی؟ رمویان دی نو چې کله چې کومه دی نو دغه یې د الف د چا نه مخکې واقع شه د الف نون نه د الف نون نه د زیادت د فعولان نه او د ضمې نه بعد نو په واو بدل شه رموان شو. لین لام کلمه به در آمدن جازم و در امر بیفتد. لین دا بله قیده حرف علت چې لام کلمه وي
پر داخلېدو د جازم باندې او په امر کې دا به غورځېږي و به اتصال ضمیر فاعل او په اتصال د ضمیر د فاعل باندې و نون تاکید او په نون د تاکید باندې بعض عاید واپس به چون ادعو دا د تدعو نه جوړ دی ته حرف مضارعت دی لکه حمزه وصلي دی په آخر کې راوړه نو ادعو خو چونکې د امر وقف پې راغی نو هغه واو په آخر کې وغورځېد نو ادعو ته جوړ شي او ادعوا دې کې اعلان نه دی شوی دې کې اعراب د امر وقف په نون عربي باندې دغه ادعواني ادعون دی د جمع سي نون عربي ادعون نون تاکید ثقیله راغی خفیفه راغی چې خفیفه راغی نو هغه واو به واپس راشي قاعده کې درته ووي که نه واو به څه وشي واپس به راشي مفتوح بشي نو ادعون بشي وباتصال ضمیر فاعل ونون تاکید باز آید ادعن واحده مؤنثه ادعی دی دلته کې یې حذف شوې ده خو یې واپس نه راځي ځکه ما قبل ته نه مکسور دی اکتفا په کسرې د ما قبل شوې ولم یقی دا د لم جازمه پې راغی نو یقی یہ حذف کا لم یقی شوقی د امر صیغه ده د وقع یقینا یا آخر مفاعل رفعا و جرا بے افتد یہ په آخر د مفاعل د کې په حالت د رفع او د جر کې دا به غورځېږي و بدلش تنوین آید او د هغې په بدل کې به تنوین راځي نحو جواریه و جواریه حالت نسبی کې او جوارن په حالت رفعی جری کې دا خبره بار بار تیره شوه یاد دی که نه څه مشکل پکې نشته از دو یا آخر مفاعیل د دوو یګانو چې په آخر د مفاعیل کې رواس جایز دي که یکی به افتد چې یو وغورځېږي و دیګرې حکم یا مفاعل او دویم به حکم د یې د مفاعل واخلي نحو سحاریو دا اصل کې دی سحاریو ځکه دا د صحراء جمع ده نو چې بعید ته پسې نه ځي که نه او د دې قریب نه جوړی نو صحاري او هغه آخرنۍ حمزه به په یې بدله شي ځکه د یې نه وروستو واقع ده په آخر کې نو بیا به ادغام وکړي نو صحاریو به شي یوه یې به ترې حذف کړي د تخفیف دپاره نو صحاري به ترې جوړ شي وطویئن نو طویئن ویلی کېږي څه ویلی کېږي دوه یېګانې ښه و در بقیه و دعیه و بقا و دعا ګویند او په بقیه او په دعیه کې بقا و دعا ګویند خیال کې راله بنو دا د بنو اسد قبیله ده د هغې یو لغت دی هغې چې کوم دی تا ته هلته بل کتاب قد فروا من الکثرة الى الفتحة بقیه لفظ دی او دعیه لفظ دی نو په دې کې بقا دعا وي بنو حارس و بعضی دیگر بنو حارس دا یو قبیله ده او بعضی نور علما نور قبیله والا بجای واو و یای ساکن په ځای د واو او د یې ساکنې بعد فتح الف پس د فتحې نه الف هم وی نیز خوانندام وی چون تابتون توبتون دی څه دی توبتون قاعده ورته نه ده متوجه خدا بنو حارس ورته متوجه کوي هلته خو موږ وایو که واو یا ساکن راشي ما قبل ته مضموم یا مکسوري نو په واو یې وبدلیږي خو که ما قبل ته نه مفتوح نو په الف به نه بدلیږي ښه دی په بدل کتابتون و ان هذان دا اصل کې دی ان هذین کې دا یې په الف باندې بدله کړې ده ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم دا دغه قول دی ښه ان هذین و ان ضاربان ان ضاربین دی په دې کې دا یې په الف بدل کړې ده خو دا مذهب او قول د بنو حارس دی نو ان ضاربان دا پکې ویلی کېږي